او سلورما فائدہ او حکمت او خصوصیت د روجې دا چې روجه بنده روجهدار لپاره ورځ قیامت کې شفاعت کوي، شفارس کوي. ستا مبارک الله تعالی ته ودرېږي، الله پاک ته وایي چې د وبخه. او بل قرآن مجید د بنده لپاره شفاعت کوي ورځ قیامت کې به روجه او همدارنګې قرآن مجید د بنده روجه نیونکي لپاره روجه به شفاعت کوي، تلاوت کوونکي عمل کوونکي په قرآن باندې قرآن کریم به د لپاره شفاعت کوي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې الصيام والقرآن يشفعان لعبد يوم القيامة. روجه نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي قرآن مجید یشفعان دا دواړه به شفارس و شفاعت کوي لعبد بنده لپاره یوم القیامت په ورځ قیامت باندې. لکه څرنګه بل یو حدیث مبارک کې راځي القرآن حجة لك او علیک. قرآن کریم تعالی لپاره دلیل ده چې جنت ته پې داخل شي، چې عمل دې پیو کو دا تعالی لپاره دلیل د جنت د داخلېدو ده. او علیک مطلب دا که عمل دې پیونه که تا باندې دلیل ده د جهنم د داخلولو تعالی لپاره. ځکه چې نه عمل کوي، مثال په طور نه دی وویل نه دی تلاوت تا باندې دلیل شو چې ورځ قیامت کې به دی به تا په حق کې دلیل شي په تا باندې جهنم د داخلېدو. او لکه څرنګه چې روجه چې شفاعت کوي، نبی اسلام فرمایي چې دا روجه او ډال ده ستا حفاظت کې د عذاب نه د جهنم نه د هر څه نه حفاظت کوي. خو نبی اسلام فرمایي چې چا ونه شلوله دا څه باندې شلېږي، په غیبت باندې شلېږي، په دروغ باندې شلېږي، په کنځلو باندې شلېږي، او مطلب دا په غلا باندې شلېږي، په ظلم باندې شلېږي، په دوکه باندې، په ګناهونو باندې شلېږي. نو روجه تا لپاره حفاظت ده د جهنم و د عذاب نه. خو چې تا کله مقصد دا چې دا ونه شلوه دا تا ضایع نه کړه. همدارنګې دا مونځ هم چې کله دا مونځ مطلب بنده رکوع صحیح ونه کړي، سجدې صحیح ونه کړي، قیام صحیح ونه کړي او داسې صحیح ونه کړي، دا به په تور شکل باندې دا مونځ په تور صورت شکل باندې به ورځ قیامت کې بنده ته په مخ باندې شي. او یا دا چې دغه په تور شکل به جوړ شي د مونځ چې د کړی ده، ځکه چې نه به رکوع سمه، نه سجده، نه قیام، نه قیده، نو دی به ورته خیرې کوي، دا مونځ ورته خیرې کوي دې بنده ته چې الله دې ضایع کا، الله دې تباه کا، لکه څنګه چې زه دې تباه او ضایع کړم. ځکه په دې اجر بیا نه میلوي په دغه مونځ کنه. او ورځ قیامت کې به د چړلې په شکل باندې حدیث مبارک کې راځي دا به دغه مونځګزار مخ باندې وویشتلی شي، دا مونځ د درواخله د زړې چړلې په شکل باندې به خرابه چړلې په شکل باندې دا مونځ به یې د بنده په مخ ووهلی شي. نو دا قرآن کریم او روجه دواړه شفاعت کوي بنده لپاره. شفاعت کې به روجه سوی الله پاک دا نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي الله ته چې یا ربا منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه. اے پروردگار روجه به الله تعالی ته وایي چې اے ربا دا بنده د ورځې خوراک سکل نفسانی خواهشات نزدېکت منې کړي زما د وجه نه منې شو. منعته مطلب دا زما دا روجه به ورته چې زما د وجه نه دل لره څه منې کړي، خوړل پې بند او مطلب سکل پې او مطلب جایز نزدېکت پې دا بند. فشفعني فيه اے پروردگار زما شفارس د دې بنده په حق کې ته قبول کړي. نو هغه روجه چې تا صحیح نیولي، صحیح د سر ته رسولي، پکې ناروا ګناهونه دې نه کړي. او ويقول القرآن پیغمبر علیہ السلام فرمایي قرآن مجید بم الله پاک ته یا ربا منعته النوم باللیل، زما د وجنه زما تلاوت د وجنه دنه خوب شپې پات، زما تلاوت کو د تلاوت د وجنه دنه خوب پاتو. نو فشفعني فيه اے الله زما شفاعت د په حق کې قبول. نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي فیشفعانی د دې روجي او پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي د دې قرآن مجید د دې دواړو شفاعت به الله پاک څه کوي قبلوي، دا دواړه به شفاعت کوي. او پیغمبر علیہ السلام فرمایي چې شفاعت به د دې څه شي قبولولی به شي، ځکه چې ستا په حق کې روجه شفاعت کوي، الله ته شفارس کوي، او قرآن مجید شفاعت و شفارس کوي. نبی اسلام فرمایي ستا په حق کې به د دې دا شفاعت و شفارس به څه کېږي قبلېږي به. خو چې قرآن کریم باندې تا عمل کړی، تا ویلی او تا تلاوت. ځکه حدیث مبارک کې راځي چې رب قارئ یقرأ القرآن والقرآن یلعنه، پیغمبر علیہ السلام فرمایي ډېر تلاوت کوونکی د قرآن
قرآن تلاوت کو بیرته تلاوت په لعنت وای تلاوت کون کې څه تلاوت کې نبی اسلام فرمایي ډېر تلاوت کون کې خو بیرته دا قرآن تلاوت کړي سړي باندې سوی لعنت وای چا باندې لعنت وای مثال په تور یو آیات تیر شو آیات کې د دروغ مذمت بیان شوی بد بیان شوی او ته دروغ وای او دا تلاوت دي آیات کې سپاره کې نو ته چې په عمل نه کې دا قرآن په خپل پتا باندې لعنت وای چې وای می عمل لا باندې نه کې اوس کوم آیات کې چې مثال په تور د سود باندې راغلی یو سړی سودخور دی دغه آیات تلاوت پې کوي مثال سپاره وي دغه آیات راغی نو دغه آیات پې لعنت وای چې وای می عمل لا باندې نه کې نو کوم آیاتونه چې عمل پې بنده نه کې او دی به تلاوت کې نو هغه تلاوت د باندې لعنت وای یادا چې قرآن کریم دی ویلي خو الفاظ سم نه ادا کوي پې پوهېږي نه سم چې دا څه تلاوت کو هر ځای کې پکې په شک کې د دنیا په کارونو کې یو سړی په شک کې سمدستي شک وباس کده مثال په تور مصري ده او کده مثال ګلکار ده په ګلکاري کې لکه یو ځای کې شک راشي بل نه تپوس کې چې دا به څنګه زه برابر اوس تا قرآن ویلی ده په تلاوت هم په شک کې چې دا دلته څنګه ویل کېږي نو ته ګوره دنیا چې څومره مثال په طور مسایل د حاجات د ضرورت دي شک د پکې پیدا شي شک سمدستي رفع دفع کې تپوس کې کوشش کې نو دا شک هم دلته د پرېښو دا قرآن بېرته په تا باندې لعنت وایي چې ما کې د شک د چې زه صحیح احتیا ادا کې که غلط تپوس نه کې یا الفاظ غلط وی مثال په طور تا په ځای سین وی د سین په ځای ثا وی د عین او مثال په طور د حمزه په مابین کې فرق نه کې نو چې داسې قرآن لوستل کېږي نو دا قرآن خو بېرته مثال په طور تا باندې لعنت ویلی شي ولې دنیا الفاظ چې دي چې دنیا الفاظ یو څه اسباب نوم چې واخلي هغه غلط واخلي ټول خلک در پورې خایني سیز نوم هم نشي اخیستلی ولې کوم لفظ نوی شی چې ته واورې او دوکاندار نه ته تپوس کې څومره ته څه دی داسې نه چې دوکاندار ته دا شی یاد کا راپورې ونه خاندي چې دا ته څه شوی نوم دې غلط کړی دی ته ګوره څومره احتیاط کوې د یو مخلوق ته دغه خبره کول او ته په دې کې دا وایې چې دا څه غلط نه دا به راپورې وخاندي چې غټ سړی او هغه نوم دې غلط واخیستی نوم هم درته نه درېږي سم هغې کوشش کې ځان ته یادې او قرآن کریم په حق کې مطلب دا چې څنګه دی وویلو څنګه دی ویلی ده بس هغه شی د ورپاسې کې یا دا چې تلاوت ته کې داسې انداز کې تلاوت کې چې بیخي نه د زورې معلومات کې نه د زیرې معلومات کې نو داسې قرآن تلاوت کول نو دا قرآن تلاوت خو تا لپاره یو زحمت او یو عذاب او یو لعنت جوړېږي ځکه پیغمبر علیه السلام فرمایي قرآن دلیل د تا لپاره چې ته پې عمل وکړې او ښایسته تلاوت وکړې د جنت ته د تلو په تا باندې دلیل ده د جهنم ته د تلو په تا باندې څنګه دلیل ده مطلب عمل پې نه کې او تلاوت سم نه کې حق نه ادا کړي نو څلورمه پیدا د روجي چې د هغه دا چې روجه به بنده لپاره څه شی کې شفاعت وکړي په ورځ د قیامت باندې او پیغمبر علیه السلام فرمایي د روجي دغه شفاعت او شفارس به الله پاک قبلوي نو موږ او تاسې به د په روژه کې داسې اعمال وکړو چې موږ لپاره ذریعه د نجات جوړ شي مثال ګناه نه پکې ځان وساتو دروغو نه پکې ځان وساتو غیبت نه پکې ځان وساتو فلمونو ډرامو نه پکې ځان فضولیاتو نه پکې ځان وساتو نو دا موږ لپاره دلیل د جنت داخلېدو شي او که چېرې مثال په طور موږ داسې اعمالو کردار وکړو موږ لپاره به مقصد دلیل شي د جهنم د داخلېدلو ولې حدیث مبارک ذکر شو مخکې نبی اسلام فرمایي یو ځوان به راوستلی شي ورځ د قیامت باندې ملایکې به دی وهي او چغې به کې فریاد به کې ما لره او زه به دې ته وایم چې دا څه چل ده چې دا وهي دی به ورته وایي چې دا روژې ضایع کړې ده روژې میاشت ګناه کړې ده پیغمبر علیه السلام به الله تعالی ته درخواست یا الله دا ځوان د زما امتي د جهنم ته ملایکو روان کړی پیغمبر علیه السلام فرمایي الله پاک به راته ووایي د سره چې چا دعوه ده خصم ده ډېر قوي ده پیغمبر علیه السلام فرمایي الله تعالی نه به زه تپوس کوم چې الله دې د چا سره جګړه ده هغه نه به مطلب معافي وغواړو راضي به یې کړو که نه پیغمبر علیه السلام فرمایي الله پاک به راته وایي چې روژه ده نبی صلی بیا فرمایي چې هغه بنده هغه امتي نه زه بیزاره یم چې د هغه مقابله روژه واقع شي انا چې ورځ قیامت کې روژه د لپاره د ده باندې جګړه وکړي خصم یې واقع شي مقابل یې واقع شي چې جهنم طرف ته بوځي او بیا نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې زه بیزار د هغه چا نه چې روژه په چا
مطلب دعوو کی او مدعی جوړ شي مثال په طور خصم جوړ شي نو نبی اسلام فرمایي الله پاک به بیا دعوو فرمایي چې اے پیغمبر علیه السلام چې چانه ته بیزار هغه نظم بیزار نو نبی اسلام شفیع د مذنبینو دا حکم ګناهګارو د ګناهګارو شفاعت نبی اسلام کوي خو د هغه ګناهګارو چې هغه روجه کې مثال په طور د ګناه نه کړي دا هغه ګناهګارو چې د روجې مثال په طور مقابل نه واقع شوی د روجې نیولي او د روجې حفاظت کړي ولې حدیث مبارک کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم څه فرمایي صحابه کرام ورته د الله پیغمبر نن داسې منبر ته چوک خطلې داسې الفاظ نه ویلي چې ټول عمر د الفاظ نه ویلي په اوله پوړۍ باندې امین دویمه باندې امین دریمه باندې امین پیغمبر علیه السلام فرمایي نبی صلی الله علیه وسلم صحابه کرام ته فرمایي چې جبرئیل علیه السلام راغی هغه خیره وکړلې خیره داسې وکړلې چې هلاک او تبادش هر هغه بنده چې هغه باندې میاشت د رمضان راشي او تیرې شي د په الله ځانونه بخ جبرئیل علیہ السلام فرمایي چې الله دې هلاک او تباہ او برباد کی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي ما ویل چې امین یا الله د حضرت جبرئیل علیہ السلام دا خیری زما د امتی د روجي تیرودو سره چې ځان پتا ونه بخي په دې روجي دغه خیری د جبرئیل علیہ السلام سو کامین معنا قبول کړه نو ځکه نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي هغه چا به شفاعت وکوم چې دغه خصم مطلب دا چې روجنی واقع شي چې چا خصم مقابل جانب مقابل روجه واقع شو معنا دا روجه خراب ګډوډه تیر کړه په ګونه ولړله په غلطو پناروي ولړله نور ز قیامت کې ودغه روجه الله تعالی ته درخواست کی چې الله دا جهنم ته داخل کا نه زونی ولم نه زما حفاظت ولې روایت کې ذکر نشو چې په غیبت باندې هغه روجه چې هغه دوه زنانو روجه نیولې و نبی اسلام په نوجه دې روجه خړلې ده اصحاب ورته رسول الله صلی الله علیه وسلم دې ولګي تند دلا سمړ کیږي او تاسو یې روجه نبی اسلام ورته لوخه ورته دې کې د ولټي وکي نو هغه ولټي کې ویني زوی غوخه را پری وتلی کاچا سو نبی اسلام فرمایي دې دوه روجه نیول او خزو خو یو بل سره ناس وي دریم کسه بد بیان او غیبت کوو نو الله پاک دې موږ او تاسو ته د خیسته رجوع توفیق را نصیب وګرځولی کی او د خیسته تلاوت د دې ټول الله پاک دې موږ او تاسو ته توفیق نصیب وګرځولی اللهم صل علی